غم خبر را مخې ته شوی دی چې د پښتو مشهوره اداکاره نجیبه پیس چې په دلربا باندې مشهوره وه ویل کېږي چې هغه د عالمي وبا یعنې د کرونا وایرس نه مړه شوې ده. دوستانو دا خبر رښتیا دی که دروغ دی؟ خو خلک هسې پراپګنډې کوي. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو نجیبه پیس چې نن سبا په دوبۍ کې اوسېدله او د پاکستان د پښتو ډرامو یو غټه ستاره وه. دی به د پاکستان د پښتو ډرامو کې کارونه کول او د پښتو په ډرامو کې ډېره مشهوره وه. دوستانو دا په پښتو ډرامو کې په دلربا باندې مشهوره شوې وه چې کله یې یو نیم څاڅکو بیا لاړه دوبۍ ته او دوبۍ کې رهایش وکړو، یعنې دوبۍ کې اوسېدل شروع کړل. دوستانو چې کله نجیبه پیس په دوبۍ کې اوسېدل شروع کړل هلته یې ټیک ټاک هم شروع کړو. چې کله یې ټیک ټاک شروع کړو په ټیک ټاک کې یو غټ نوم واخیستو او په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته مشهوره شوه. خو دوستانو نن سبا په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر تیزۍ سره خورېږي چې د پښتو مشهوره اداکاره نجیبه پیس یعنې دلربا د عالمي وبا نه مړه شوې ده. خو نه دوستانو دا خبر دروغ دی، دا خلکو هسې پراپګنډې سازي کړي دي. خو او دلربا ته یعنې نجیبه پیس ته عالمي وبا لګېدلې وه او په اسپتال کې ډېره په بد حال پرته وه. نن سبا هم په اسپتال کې پرته ده او خلکو ورپسې هسې پراپګنډې سازي کړي دي چې دلربا مړه شوې ده. خو دوستانو دلربا ژوندی ده. دلربا په خپل بیان کې ویلي دي چې خلک ما پسې هسې پراپګنډې کوي، خلک زما نه سوځي، د دغه سوځېدو په وجه باندې خلک ځان مشهورۍ او دغه مشهورو په وجه باندې زه یې مړه کړی یم. وایي چې زه ژوندی یم او زه ستاسو د دواګانو محتاج یم. تاسو ما ته دواګانې کوئ چې ما له الله تعالی صحت راکړي او بیا تاسو ما په خپله باندې په سوشل میډیا په سترګه باندې سیکې. خو دوستانو ویل کېږي چې دلربا یعنې نجیبه پیس په ټیک ټاک باندې ډېره بې شرمي راغستې. نن سبا چې کوم نسل دی دا ټول نسل یې تباه کړی دی، ځکه چې په ټیک ټاک باندې داسې حرکتونه کوي چې داسې حرکتونه دې په ډرامو کې نه دي کړي. چې څنګه حرکتونه یې په ډرامو کې کول هغه رنګې حرکتونه اوس په ټیک ټاک کې نه کوي. په ټیک ټاک کې اوس د هغې نه بیال شانتي بې شرمي راولي. دوستانو نجیبه پیس ژوندی ده او خلکو پسې هسې پراپګنډې سازي کړي دي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.